په یو کلي کې یو سړی اوسېږي د کوم ښځه چې وفات شوې وي او هغه ته 3 لورانې پاتې شوې وي. د دغه سړي نوم جلال وي او 3 لورانې وي، خو لورانو کې یې دا کشره لور ډېره زیاته هوښیاره وي او د کشرې لور نوم یې زینب وي. جلال د خپلو لورانو سره ډېره زیاته مینه کوله او د مور کم یې نه ورکو. د جلال 3 لورانې غټې شي او جلال له به یې روټۍ پخلی کو او د خپل پلار خدمت ښځه اوسېده، د کومې چې یوه لور هم وه او دا خیرماره به یو نه یو کور ته تله خیر دپاره. چې کله به هم د جلال لورانو هغې له څه سالن تیاره نو دا خیرماره به ورکره راله او د اور غوښتو په بهانه به راله او د دې کورې زینب جینۍ چې وه نو د هغې ډېره زیاته بدي شوه او دا زینب لوري به هر ټایم لګیا وه او دې خورانو ته به یې ویل چې دا خیرماره به یو نه یو ورځ موږ ته مصیبت جوړوي، خو د دې خویندو به په دې باندې هیڅ فکر نه کوو او دې ته به یې ویل چې خیر دې دا خو یو غریبه ښځه ده او خپل خیر غواړي، موږ له دې سره داسې رویه نه ده پکار. د زینب جینۍ دا خیرماره بالکل نه خوښه، خو د هغې خورانو ویل چې موږ له داسې نه دي پکار. نو زینب ورته ووایي چې ګوره یو نه یو ورځ به دا موږ ته مشکلات جوړوي. دا سلسله همداسې جاري وي او د دې خویندې په دې باندې څه توجه ورنه کړي. دا ښځه به هره ورځ په څه بانه راتله او د جلال په خوراک کې به یې څه شګې ملاوولې. جلال د خپلو لورانو سره ډېره زیاته مینه کړي، خو اخر په سوچ کې وي چې زما دا لورانې ما له خوراک ولې خراب کړي او اخر داسې پکې څه واچي چې زما دا خوراک ټول خراب کړي او ډېر زیات پریشانه وي او دا سوچ کوي چې زما لورانې داسې څه کوي چې زما دا خوراک کې د هغې نه داسې غلطي وشي. جلال روري دا سوچ وکړي چې نن کله پخلی کېږي نو زه به دې لورانو ته ګورم چې اخر دې په دې سالن کې څه اچي او بله لور یې چاولي انځي او ښکلې په صفایۍ سره ایږدي او زینب هغه لوښي وینځي په کومو کې چې دې خوراک کي او ښه په صفایۍ سره یې وینځي. د هغه لورانې ښه په صفایۍ سره خوراک کي او دې نه بعد چې جلال په خپلو سترګو باندې څه ویني نو د خپو نه یې ځمکه وتښتي. څه ټایم بعد هغه خیرماره دې کره راشي کومې سره چې زینب ډېر زیات بحث وکړي، خو د زینب خویندې ولګي او زینب ډېره زیاته پوه کړي چې خیر دې عجزه ښځه ده، پرېږده چې دا اور ځان له ووسي. خو د هغې باوجود هم زینب څه ونه وي او د هغې خویندې هغه خیرماره پرېږدي. خیرماره چې کله ځان له اور وړي نو په اګ کې پخکړې کې شګې واچوي په کومه باندې چې جلال ډېر زیات غوسه شي. په بله ورځ جلال ولګي او دغه خیرماره راغواړي او دا پوښتنه ترې وکړي چې اخر ته ولې داسې کوې چې زما په سالن کې ته شګې واچوې. په دې باندې ورته خیرماره ووایي چې ما خو دا کتل چې آیا ته په رښتیا د دې خپلو لورانو سره مینه کوې که نه هسې ته دا ډرامه کوې. دا خیرماره هغه ته داسې چل ول کړي رانږدې شي او په سینه وله لاس کېږدي او ورته ووایي چې نن ما ومنله چې واقعي ته خپلو لورانو سره ډېره زیاته مینه کوې. خیرماره ورته ووایي چې آینده به داسې نه کېږي. جلال د هغې نخرو ته او د هغې نازکو اندامونو ته حیران وي او د هغې په جال کې راګیر شي او ځان سره دا فیصله وکړي چې زه به د دې خیرمارې سره واده کومه. څه ټایم بعد جلال د لورانو نه تپوس نه بغیر د دغې خیرمارې سره واده وکړي او خپل کور ته یې راولي، ځکه چې جلال د دغې ښځې خیرمارې په مینه کې ډېر زیات پاگل شوي وي او دغه خیرماره یې ډېره زیاته خوښه شوې وي. چې کله دا خیرماره دغې کور ته راواده شي نو د دې د جلال دا 3 لورانې ډېرې زیاتې بدې شي او دا منصوبې جوړي چې زه به څنګه دې د کوره وباسمه او دا سوچ کوي چې په دې کور او په دې هر څه به زما او زما د لور راج وي او دا 3 مېرمنې لورانې به زه د دې کوره وباسمه. او دې خیرمارې ته پته وه چې جلال خپلې لورانې ډېرې زیاتې په مینه او په محبت سره لویې کړي دي، ځکه د دې منصوبې به ناکامه کړي، خو دې بیا هم خپل کوشش کو. د دې خیرمارې خپلې لوره ډېر زیاته خوښه وه او د جلال دا 3 لورانې ډېرې زیاتې بدې شولې. د جلال لورانو به ډېرې زیاتې قیمتي کپړې اچولې او ډېرې زیاتې ښکلې به ښکارېدې. دغې مېرمنه مور یې په دې لورانو باندې د ټول کور کارونه سټارټ کړل او ډېر زیات به یې ورته سپک کتل او نه به یې وله روټۍ ورکوله او نه به یې وله صحیح کپړې اغوستلې، خرچې یې پرې ډېرې زیاتې کمې کړلې. دې خیرمارې به د دې 3 واړو خویندو سره ډېر زیاتي کول. په دغه ورځ باندې دا 3 خویندې ډېرې زیاتې خفه وي. نو زینب ورته ووایي چې راځئ خویندو چې لاړ شو ځنګل ته چې ستاسو د دماغو دا حالت لږ ټیک شي او ستاسو مخه بدله شي. چې 3 واړه خویندې ځنګل ته لړې شي نو هلته ډېرې خفه ناستې وي او ډېرې زیاتې اوږې شوي د خوراک صحیح نه.
په دغه ځنګل کې یو بزرګ اوسیږي کوم چې ډېر زیات نیک انسان وي او هغه بزرګ چې دې ته وګوري د ډېرې زیاتې جاړي نو دې له خواله راشي. دغه نیک بزرګ راشي او د دې درې واړو خویندو سره کینی او دې نه تپوس وکړي چې بچو تاسو ولې داسې خفه یې؟ په دغه حالت کې ورته دا درې واړه خویندې ووایي چې موږ ډېرې زیاتې اوږې شوي یو او ډېر زیات زموږ بد حالت دی. دغه بزرګ راشي او دې سره کینی او ورته ووایي چې بچي هیڅ خبره هم نه ده، په دې ځنګل کې زه پاتې کېږم او په دې ځنګل په منځ کې زما یو جونګړه ده او د هغې جونګړې سره خوا کې د انارو ونې دي. تاسو هلته لاړ شئ او د هغې انارو نه تاسو انار وخورئ نو تاسو به مړې شئ. چې دغه بزرګ دې ته د انار دا ووایي نو دا درې واړه خویندې ډېرې زیاتې خوشحاله شي او د بزرګ ته ډېره زیاته دعا وکړي او د دغه ځای نه روانې شي او لاړې شي هغې جونګړې خواته. چې د جونګړې خواته لاړې شي نو هلته کې د انارو یو ښکلې ونته ونه وي. دا خویندې لاړې شي او د هغې انارو نه یو انار وخوري او ډېرې زیاتې خوشحاله شي او مړې شي. څه ټایم بعد دا درې واړه خویندې د خپل کور خوراک پرېږدي او ډېرې زیاتې خوشحاله وي او چې کله به هم اوږې کېدې نو راځي او د دې انارو نه به یې انار خوړلو. د انارو سره د درې واړه خویندې ډېرې زیاتې صحتمندې وي او ډېرې زیاتې خوشحاله وي او د بزرګ ډېره زیاته شکریه ادا کوي. چې دا خویندې کور کې روټۍ نه خوري نو د دې مور ډېره زیاته حیرانه وي چې اخر دې چېرته روټۍ خوري چې دې د کور دا روټۍ نه خوري او صحتمند هم دي. د دې دا مور ډېره زیاته په شک کې وي او ډېره زیاته په ټینشن کې وي چې اخر دې کوم ځای کې داسې روټۍ خوري او زما لور نه دې ډېرې زیاتې ښکلې دي، زما لور دونه خوراک کوي او بیا هم نه ده ښکلې. دا د خپله ناسکه لور به دې په شا کي او د دې پیچا کوي. چې کله دا درې واړه خویندې روانې وي او ځنګل ته او انارو له ورسي او انار راشوکي نو دا زینب وویني چې زما ناسکه خور موږ پسې را روانه ده. زینب ناسکه خور وویني نو خپل انار پټ کړي او خویندو ته ووایي چې دا زه شړمه. په هغې ورته هغه یوه خور ووایي چې دا خو موږ ته هېڅ هم نه وایي او دا خو ډېره زیاته مظلومه ده. هغه بله خور هم ورته ووایي چې د دې مور خو ډېره زیاته بده ده خو دې خو موږ ته څه نه دي ویلي، دا خو ډېره زیاته مظلومه ده. په هغې باندې زینب غلې شي او د دې خویندې ووایي چې نه دې ته موږ هېڅ هم نه وایو، دا خو ډېره ماشومه او ډېره ښه جینۍ ده. د زینب مشرې خویندې به په دې ناسکه خور باندې خفه کېدې او ورته یې ووایي چې راشه او موږ سره انار وخوره. دا ناسکه خورې راشي انار ونه خوري او په منډه منډه مور پسې لاړه شي. د دې دا ناسکه خور راشي او په منډه منډه خپلې مور ته ووایي چې هغه درې واړه ښځې او هلته کې د یو انار نه انار خوري او د انار سره خوا کې یو بزرګ هم ناست وي خو هغه ورته هېڅ هم نه وایي. چې دا خبره د خیرماره ووري نو ډېره زیاته غوسه شي او ډېره زیاته په ټینشن کې شي چې آخر دا ونه چېرته ده او دا ورته ولې څه نه وایي. د دې دا ناسکه مور ټوله ورځ په ټینشن او په خفګان کې ناسته وي او دا سوچ کوي چې زه به دا څنګه د دې دا کار روان کړم. ماښام چې جلال کور ته راشي نو د خپل موډ او شکل خراب کړی وي او جلال ته پوښتنه وکړي چې آخر داسې څه شوي دي چې ستا طبیعت داسې خراب دی. دا ورته ووایي چې زما په سر باندې درد دی او دا به هله ټیک کېږي چې ما له د انار نه جرړې راوړې. دا خیرماره ورته ووایي چې په ځنګل کې ډېره غټه ونه ده او د هغه جړلې چې ته راوړې زه به یې ویې شم او ځان له به یې په تندي او په سر ولګوم نو هله به زه ټیک کېږم، دا په دوا یې موا یې نه ټیک کېږي. جلال ډېر زیات خفه شي او دې ته ووایي چې ټیک ته نن به زه تاله د انار جړلې راوړمه. په بله ورځ جلال ولګي د کلیز که سړي راغونډ کړي او پیسې ولې ورکړي او ورته ووایي چې په ځنګل کې د انار ونه ده د هغې جړلې ماله پکار دي. د کلي سړي ولګي او لاړ شي او د انار نه هغه ټولې جړلې راکټ کړي او ټول انار خراب کړي او راوړي جلال له. او جلال چې هغې ته وګوري ډېر زیات خوشحاله شي او راوړي د ښځې په سر باندې ولګوي او ښځه ورته بیا لږ ساعت بعد ووایي چې اوس ماته د آرام ضرورت دی او ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شي. په بله ورځ چې د جلال دا درې لوڼه جنګل ته لاړې شي چې دې څنګه ځنګل ته لاړې شي او وګوري نو د انار ونه نه نو د ډېرې زیاتې خفه شي او په هغه ځای باندې کښېني ځکه چې د ډېرې زیاتې اوږې شوي یي او ډېرې زیاتې خفه هم وي. په دغه ورځ باندې هغه بزرګ واپس راشي او دې سره کښېني او پوښتنه ترې وکړي. دې ورته وي چې د انارو ونې نشته او موږ ډېر زیات اوږې یو. بزرګ یو داسې یو دعا وکړي چې هغه ځای کې یو نیر جوړ شي په کم نیر کې چې تازه پی ملاویږي او ډېر زیات ښکلي پی وي. دا خویندې ډېرې زیاتې خوشحاله شي او په منډه منډه لاړې شي او د هغه نیر نه پی وڅښي او ډېر زیات د بزرګ شکریه ادا کړي. په دغه ورځ دا درې واړه خویندې پی وڅښي او ډېرې زیاتې صحتمندې شي او ډېرې زیاتې خوشحاله کور ته لاړې شي.
دا درې واړه خویندې په دغه ورځ باندې ډېرې زیاتې خوشحاله وي او ډېرې زیاتې صحتمنده وي او په دغه ورځ دې کور ته لاړې شي، نو د دې مور بیا حیرانه وي چې اخر نن دې بیا داسې څه خوړلي دي چې دونه ښکلې شوي دي او زما د لور نه ښکلي دي. د دغې لور نه پوښتنه وکړي چې د انار ونه خو ما ختمه کړې، اخر دې بیا ولې داسې ښکلې شوي دي او داسې مړې دي. په دغه ورځ ورته دا خور ووایي چې زه به نن بیا د دې په شا باندې د دې معلومات کومه او تا ته به ووایم. د دې د مېرمنه مور په دغه ورځ باندې بیا ډېره زیاته غوسه وي او ډېره په شک کې وي چې اخر بیا داسې څه شوي دي. چې کله دا درې خویندې ځنګل ته روانې وي، نو دغه مېرمنه خور یې بیا شا په شا باندې چوپه لړه شي او دې ته ګوري. چې دې د پیونیر ته ورسي، نو دغه ځای کې زینب دا مېرمنه خور وویني. چې کله مېرمنه خور وویني، نو زینب وکارېږي او دې خویندو ته ووایي چې دا زه د دې ځای نه شړمه. د زینب مشرې خویندې زینب ته وکارېږي او ورته ووایي چې اخر تا ته څه مسله ده د دې مېرمنه خور نه؟ دا غریبه خو موږ ته هېڅ هم نه وي، دا خو مظلومه ده. په هغې باندې زینب بیا چوپ شي او دې خویندو ته هېڅ هم ونه وي او دا دواړه خویندې ولګي دا مېرمنه خور راولي او د دغې نیر په غاړه یې کیني او پی وله ورکړي او دا پی وڅکي. چې څنګه دا پی وڅکي دا واپس لړه شي او خپلې مور ته ووایي چې هغې خو دغسې د یو پیو نیر نه پی څکي او ډېرې زیاتې خوشحاله دي. او دا ورته ووایي چې انار نشته، نو هغې اوس د پیو د نیر نه پی څکي. د دې دا مېرمنه مور ولګي او د کلي سړي راغونډ کړي او پیسې ولې ورکړي او ورته ووایي چې په ځنګل کې د پیو یو نیر دی، هغه به هم تاسو خراب کړئ، پکې به خاورې واچوئ او د بزرګ یو جونګړه ده، هغه به هم تاسو روانه کړئ. دغه سړي ولګي او عکاسي وکړي او دا خیرماره والا پیسې ورکړي. په بله ورځ چې دا خویندې ځنګل ته روانې وي، چې کله دا درې واړه خویندې ډېرې زیاتې اوږې شوې وي او ځنګل طرف ته روانې وي. چې دې څنګه وګوري چې نه جونګړه شته او نه د پیو نیر شته، نو ډېرې زیاتې خفه شي او ډېرې زیات وجاړي او په دغه ورځ باندې دې اوږې کور ته لړې شي. چې مور یې هر څه وګوري، نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شي. په بله ورځ باندې جلال کور ته راشي او ډېر زیات ستړي شوي وي، چې ښځې ته وګوري نو دا بیا ناجوړې او ورته ووایي چې زه نن بیا ټیک نه یم. جلال ورته وایي چې ته زما دونه خوښوې چې هر څه وشي نو زه به تا ټیک کومه او زه به ستا خبره منمه. په دې باندې ورته دغه خیرماره ښځه ورته ووایي چې ته د خپلو درېو واړو لورانو وینه راوړه او زما په لاسونو او زما په خپو یې ولګوه، هله به زه ټیک کېږمه. جلال په خپلو لورانو باندې ډېر زیات خفه وي او ډېرې زیاتې خوښې وي، خو بس هغه د خپلې ښځې د مینې نه ډېر زیات مجبوره وي او دې ښځې ته ووایي چې ټیک ده زه به داسې کوم. جلال په دغه ورځ باندې په خپلو لورانو باندې ډېر زیات خفه وي، خو د خپلې ښځې نه ډېر زیات مجبوره وي او ډېر په خفګان سره د خپل کور نه روان شي او په خپلو لورانو پسې لاړ شي. د هغه لورانې په دغه ورځ باندې مقبرې ته تللې وي. جلال په مقبره کې روان وي او اخر یو قبر له ورسي چې لورانې ورته جاړي او دا د دې د مور قبر وي. لورانې ډېرې زیاتې خفه وي. چې جلال خپلو لورانو ته وګوري، دې په خپلو لورانو ډېر زیات مین هم وي او ډېر زیات پرې خفه کېږي. خو دې دا سوچ کوي که زه چېرته دې حلالې کړم نو هم به زه خفه یم او که دوی زه نه حلالوم نو زما ښځه هم په دې ډېرې زیاته خفه ده او دې نه ساتي. جلال دا سوچ وکړو چې زه به دا خپلې لورانې د دې ځای نه ډېرې لرې بوځم. دې خپلې لورانې ځان ته رانږدې کړي او ورته ووایي راځئ بچو چې تاسو زه یو لرې ښکلي ځای ته بوځم. جلال ولګي درې واړه لورانې راواخلي او د اکه ځای نه لاړ شي او یو غټ ځنګل ته یې بوځي او هلته له پخکړې تیار کړي. لورانو له پخکړې تیار کړي او ورلې ورکړي او هغې یې په خوشحالۍ سره وخوري او اوده شي. چې لورانې یې اوده شي نو چې راپاسي نو جلال په اکه ځای کې نه او هغه واپس خپلې کلي ته تللی وي او دې یې په یو غټ ځنګل کې یوازې پرېښي وي. چې دا درې واړه خویندې د خوبه راپاسي نو ډېرې زیاتې خفه وي. جلال ولګي په لاره کې د یوې خرې نه وینه راواخلي او خپلې ښځې له یې ووسي او ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شي او خپلې ښځې له یې ورکړي، ورته ووایي چې دا زما د لورانو وینه ده. چې جلال خپلې ښځې ته وینه وښیي، د دې یقین راشي چې مړې کړې دي. په بل طرف باندې چې دا درې واړه خویندې پاسي او وګوري چې موږ په ځنګل کې یو او په ځنګل کې د ناشنا ځناورو اوازونه واوري، نو ډېرې زیاتې ویریږي او ډېرې زیاتې خفه شي او چغې وکړي. په دغې ځنګل کې درې ځوانان یي، د یو ځوان نوم پکې ناصر وي. ناصر په دغه ځنګل کې د اوازونه واوري او ډېر زیات ویریږي او د خپلو ملګرو ته ووایي چې په دې ځنګل کې د چا اوازونه دي. دغه ملګري او ناصر روان شي او په تلاش کې شي چې اخر څوک چغې وهي او څوک په مصیبت کې دي.
دی روان وي په ځنګل کې او اخر هم دی په ځنګل کې 3 جنکۍ وویني. په دغه دوران کې ناصر راشي او د دې 3 واړو خویندو سره کیني. دغه زینب ورته ووایي چې مونږ سره داسې داسې شوي دي او ټوله واقعه ورته بیان کړي. ناصر پرې ډېر زیات خفه شي او ملګرو ته ووایي چې دا هم 3 دي او مونږ هم 3 یو، دوی سره به وادونه وکړو نو زمونږ به هم کور ودان شي او د دوی به هم کور ودان شي. په هغې ورته هغه ملګري ښه وکړي او زینب د ناصر سره واده وکړي او دا 2 خویندې د ناصر د 2 ملګرو سره واده وکړي او خپل خپل کورونه یې آباد شي او ډېر زیات خوشحاله وي. څه ټایم بعد د ناصر او د زینب یو زوی وشي او دوی ډېر زیات خوشحاله وي، خویندې هم ډېرې خوشحاله وي او د ناصر ملګري هم ډېر زیات خوشحاله وي. د زینب زوی د 2 کالو شي او ناصر ملګرو ته ووایي چې زه جنګل ته ښکار له ځمه. ناصر ملګري ورته ووایي چې زموږ څه کار دی، موږ نه شو تللی او ته لاړ شه ځنګل ته او ښکار وکړه. په دغه ورځ باندې ناصر د زینب نه اجازت واخلي او ښکار له لاړ شي ځنګل ته. ډېر ټایم وشي، یو 6 ورځې پکې تېرې شي خو ناصر رانشي او زینب ډېره زیاته په فکر کې وي. زینب ډېره زیاته جاړي او خپلو خورانو ته ووایي. نو خپلې خورانې ورته ووایي چې ستا اوښې به لاړ شي او ناصر به وګوري. د ناصر ملګري لاړ شي او اکه ځنګل کې په ناصر پسې وګرځي خو څه ډېر ټایم بعد هغې هم رانشي او یو ځل بیا دا 3 واړه خویندې په یو غټ مصیبت کې پریوزي او ډېرې زیاتې خفه وي. په دې 3 خویندو باندې یو ځل بیا امتحان راشي. زینب په خاوند پسې ډېره زیاته خفه وي او خپل زوی وده کوي او په دغه دوران کې د زینب ګېټ څوک وټکوي. زینب چې وګوري نو د دې د کور خواته یو بابا ولاړ وي کوم چې شنې رنګ کپړې اچولي وي او څه جادوګر غونته کې وي. جادوګر زینب ته وي چې زه ډېر زیات اوږې شوې یم، تاسو کره روټۍ خورم. زینب ورته ووایي چې زما خاوند کور نشته، مونږ کره نشي راتلی. په دې ورته جادوګر ووایي چې دا خو د ثواب کار دی او زینب ورته دروازه کلو کړي او روټۍ ورته کېږدي. د جادوګر زینب ډېره زیاته خوښه شي او خواته وله راشي او ورته ووایي چې ما سره واده وکړه. زینب ورته وایي چې زه واده کړې ښځه یم، زه تا سره واده نشم کولی. په دې باندې جادوګر غوسه شي او په جادو باندې هغه راګیره کړي او خپل زوی ته پاتې شي. د زینب زوی په زینب پسې ډېرې زیاتې چغې وهي خو جادوګر هغې سره یو داسې عمل وکړي چې د مرۍ نه او د وجود نه یې وتړي او روانه یې کړي او د هغې زوی په هغې پسې ډېرې زیات ژړاګانې کوي. په دغه دوران د زینب خویندې د زینب د کره راشي او د زینب حال چال معلوموي خو چې وګوري نو هغې ډېرې زیاتې حیرانه شي ځکه چې د زینب زوی جاړي. په دغه دوران کې د زینب دواړه خویندې د هغې کره راشي او ډېرې زیاتې خفه وي خو چې هغې ماشوم ته وګوري نو هغه ماشوم راواخلي او زینب ډېره زیاته وګوري خو زینب نه وي، هغې جادوګر بابا بوتلی وي. او په دغه دوران کې زینب هم روکه شي د خپلې میرنه مور په شانتې کې. خپله میرنه مور هم د دې روکه شوې وي او دقسې ورپسې زینب هم روکه شي. په دغه دوران کې 14 سال تیر شي خو زینب معلومه نشي. د زینب نه چې کوم وړوکی زوی پاتې شوي نو دغه دواړه ترورانې ولګي او دقه زوی لوی کړي. یو ورځ د زینب خویندې ولګي او د خپل خوريي ته د زینب باره کې هر څه ووایي چې دغسې ستا مور غیبه شوې ده او دا خویندې ورته ووایي چې دغسې زموږ خاوندان هم وو او په دغه ځنګل کې روک شوي دي. دې نه بعد د زینب زوی ضد کوي چې زه به نن ځم او په دغه ځنګل کې به زه نن خپل مور پلار خامخا ګورمه. خو ترورانې ورته ووایي چې موږ نه غواړو چې تم زموږ نه عکسې روک شي، موږ تا هېڅکله هم نه شو پرېښودی. خو د زینب زوی ډېر زیات ضد وکړي او د عکه ځای نه روان شي. دې ځنګل ته لاړ شي، یو خوا بل خوا ګوري او خپل مور او پلار پسې ګرځي. خو دته هېڅکله هم خپل مور پلار میلاو نشي او په دغه دوران کې د زینب دا زوی ولګي یو داسې علاقې ته لاړ شي کوم ځای کې چې ټول کاڼي کاڼي وي او ټوله علاقه یو قسم د کاڼو ډکه وي. په دغه دوران کې دی دغه ځای کې کښېني او چې داسې وګوري نو د یو بزرګ جونګړه وي په کم کې چې بزرګ ناست وي. د زینب زوی په منډه منډه پاسي او لاړ شي او د هغې بزرګ سره کښېني. دغه هلک ولګي او دې بزرګ ته ووایي چې زه خپله مور ګورمه، کوم نه چې جادوګر یو کاڼی جوړ کړی و. نو دغه بزرګ ورته ووایي چې په دې علاقه کې یو غټ جادوګر دی او هغه سره څوک هم بحث نه کوي نه ورسره جنګ کوي، ځکه چې هغه سره څوک هم بحث کوي او د هغه بدي شي نو هغه ته کله کاڼي جوړي کیدی شي دا ټول کاڼي انسانان هم وي
او ډېر موده پس یو جینۍ راغلې وه او د هغې جینۍ نه دې جادوګر یو لښته جوړه کړې وه. دغه بزرګ ورته ووایي چې هغه جینۍ د جادوګر سره واده نه کو نو دلته کې یې لرګي جوړ کړی وو. په دغه ورځ دې بزرګ ته د زینب زوی ووایي چې بزرګ صاحب نن ما سره ته یو مدد وکړه او راځه چې دا ټول خلک رازاد کو. دا بزرګ هغه بزرګ و کومله چې د زینب هغې میرنه مور جونګړه سوځولې وه. د دې جادوګر په دې علاقه باندې یو راج وي او دا جادوګر ډیر زیات بد وي، خو دغه بزرګ بیا هم د زینب زوی سره واده وکړي چې زه به تا سره مدد وکم او دا کم چې مظلومان خلکو نه د ګټې او کاڼي او لرګي جوړ کړي دي دی به آزاد کو. دغه بزرګ راشي او په دغه خطرناک علاقه کې اوسېدل شروع کړي. د نیکۍ دپاره دغه بزرګ د دې زینب د زوی سره واده وکړي چې زه به په دې کار کې ستا مدد کومه. د دغې ورځې نه بزرګ دا سوچ وکړو چې زه به دا ټول مظلومان خلک را ازادومه. دکه هلک لاړ شي او د بزرګ سره په دغې خطرناکه علاقه کې اوسیږي. او دا بزرګ ډیر زیات نیک انسان وي. دا بزرګ د خپل ټول کلیوالو ته ووایي چې دا زما نوسی دی. په دغه ورځ دغه جادوګر ته معلومات وشي چې کلي ته نوی هلک راغلی دی. جادوګر راشي د بزرګ نه تپوس وکړي چې دا نوی هلک څوک راغلی دی. په دغه ورځ دغه بزرګ دی جادوګر ته ووایي چې دا زما نوسی راغلی دی. دغه جادوګر چې دی هلک ته وګوري نو ورته ووایي چې ته ماته ډېر زیات عقلمند او هوښیار ښکارې او د خپل نیکه په شان ډېر زیات نیک یې. دغه جادوګر ورته ووایي چې زه تاله یو کار در کوم ته به ماله هغه کار کې. جادوګر ورته ووایي چې ما په یو حویلی کې یوه جینۍ بنده کړې ده او ته به هغې له زما پیغام وړې. دغه هلک پوه شي چې دقه زما مور بنده کړې ده او زه به ځم هغې سره به ملاقات کومه. دې هلک یو ګوتمه اچولي کومه چې ناصر زینب له ورکړې وي او زینب بعد کې د خپل زوی ته اچولي وي. دغه بزرګ د زینب دې زوی ته ووایي چې ته به دغه ګوتمه راواخلي او د ګلونو په یو ګلدسته کې به بنده کړې. د زینب زوی به هر ځل مور سره ملاقات کو خو موقع به نه جوړېده ځکه چې په حق جیل کې ډیر زیات څوکیداران وو او ډیر زیات خلک به وو نو هغه به خپلې مور ته هغه ګوتمه نشوه ښودلی. ده به ډېر زیات کوشش کو چې زه دې په دې کمره کې یوازې ملو شم خپلې مور سره خو هلته کې به څوکیداران وو. یو ورځ داسې وشي چې د زینب زوی سره قسمت سات ورکړي او د ده یو خوش قسمتي وي او د زینب د زوی قسمت راویښ شي. چې کله ناصر لاړ شي او د خپلې مور کمرې ته لاړ شي او د ځان سره یو ګلدسته راغستې وي او په هغې کې اکه ګوتمه بنده کړې وي په کومه چې زینب له ناصر ورکړې وي. چې کله هم دا هلک لاړ شي او زینب ته هغه ګلدسته کیږدي او کمرې ته وردن نشي نو په اکه ورځ باندې کمره کې هیڅوک هم نه وي او دې اکه ګلدسته ووسي او د خپلې مور مخې ته یې کیږدي. چې د زینب زوی سینګ لاړ شي او د خپلې مور مخې ته هغه ګلدسته کیږدي نو اکې ګلدستې نه یو داسې ګوتمه روځي چې هغه هغې ځمکې ته پرېوځي او یو اواز وکړي. زینب چې سینګ ګلدستې ته وګوري او بیا لاندې هغې ګوتمې ته وګوري او بیا سر اوچت کړي او هغې هلک ته وګوري نو په هر څه باندې پوه شي چې دا اکه ګوتمه ده چې ما له کومه ناصر راکړې ده او په زوی باندې هم پوه شي. د زینب کوشش د دې قید نه وتل وو. زینب د هغې جادوګر نه دا تپوس وکړي چې ستا د طاقت راز څه دی زه به هله تا سره واده کومه. جادوګر ورته ووایي چې زما د طاقت راز یو توتي دی کوم چې په یو ځنګل کې بند شوی دی په یو غټه پنجره کې. زینب د دغه راز معلوماتو دپاره د جادوګر سره د واده رضامندي وکړي او دغه راز خپل زوی ته بیان کړي. دې نه بعد د زینب زوی ولګي او اکې ځنګل ته لاړ شي ډېر زیات په محنت او ډېر په مشکله یو څو ورځې پس ورسي. چې دې څنګه لاړ شي یو اکه توتي راوړي او د یو جادوګر مخې ته یې ونیسي او دې جادوګر ته ووایي چې دا اکه ستا هغه طاقت واله توتي دی. چې هغه جادوګر خپل توتي ته وګوري نو دې د زینب د زوی نه معافي وغواړي او ډېر زیات منت ورته وکړي چې زما توتي ماله واپس راکړه. خو د زینب زوی ورسره چالاکي وکړي او ورته ووایي چې دا ټول مظلومان خلک آزاد کړه. ټول خلک پې آزاد کړي خپله مور پې آزاده کړي او اکسې هغه توتي راواخلي او د هغه نه هغه ټولې پرې کټ کړي او د هغې پرې د کټ کېدو سره د جادوګر هغه ټول طاقت ختم شي. دغه جادوګر په دغه قیدیانو کې د زینب دی هغه پلار هم قید کړي وي. چې کله هم دا زینب دا زوی دا ټول رازاد کړي نو په هغې کې د زینب هغه پلار هم وي. دې ټول راشي او د دې بزرګ ډېره زیاته شکریه ادا کړي
او ډیر زیات خوشاله وي یو بل سره. د زینب د خویندو هغه خاوندانو هم راشي، هغه هم ډیر زیات خوشاله وي او زینب په خپل هم ډیره خوشاله وي او زوی هم ډیر زیات خوشاله وي. او د زینب هغه پلار هم ډیر خوشاله وي او د زینب پلار بیا د خپل لورانو نه معافي وغواړي او هغې ته ووایي چې ستاسو هغه خیرماره مور چې وه نو هغه په یو ډیر خراب مرض باندې د دې دنیا نه تللې ده او ډیره زیاته په خراب مرګ باندې مړه شوې ده. د دې نه بعد دغه لورانې خپل پلار معاف کړي او د خپل پلار سره ډیره په خوشحالۍ سره ژوند تیروي. د زینب پلار هغې ته ډیر زیات شرمنده وي.